چې آیا صدقه الفطر قیمت او پیسو کې ورکولې شي کنه. دا حضرات دا مسله لګه ګرانه کړې ده. هغوی دا وایي چې صدقه الفطر به خامخا غذایي اجناسو کې ورکې، یا به غنم ورکې، یا به کجوري ورکې، یا به دغه ورکې، دا وربشي ورکې. نو دومره وربشي او دا سیزونه به کم دي کې ګوري په ښار کې دومره سیزونه کم دي، یا به وړه ورکې. نو غذایي اجناس به پکې ورکې، د خوراک شی به پکې ورکې. خو عزتمندو ما تل بعض اهل حدیث هم اوس دا وایي چې نه قیمت ورکولی شي. خو بعض چونکې زاړه پوسټونه دي د بعضې عالمانو زړې خبرې دي، خلک یوري پریشانه شي چې دومره غنم چېرته نه پیدا کړم او دا به زه چېرته ګرځم، زه خو سفر کې یم، زه به دلته په وریجو پسې ګرځم، هلته به غنمو پسې ګرځم. خو بس اسان کار دی، پیسې راواله وله ورې کا. نو عزتمندو پیسې ورکول د دې زمانې اعتبار سره بهتر دي. لوی لوی علماو لیکلي د نبي علیه السلام زمانه اصل کې داسې وه، د صحابو زمانه هلته به خلکو پیسې ځان سره ډېرې نه ګرځولې، بس د خوراک شیزونه به یو بل سره بدلول را بدلول. اوس زمانه بدله شوې ده، څوک د خوراک شی یو بل سره نه بدلوي، ډایرکټ پیسې ورکي او په پیسو باندې به بل شي اخلي. او په دې کې عزتمندو فائدہ هم ډېره، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اغنوهم من المسألة في هذا اليوم، وی تاسو دا صدقه الفطر د دې لپاره ورکوي چې یو سړی د سوال کولو نه منې شي. نو اوس یو سړي کپړو دپاره پیسې پکار دي، قرض دی پرې هغې دپاره. عزتمندو صدقه الفطر ته په دغه کې هم ورکولی شي، په قیمت کې او په پیسو کې هم ورکولی شي. او دویم دا ده د تابعینو او د صحابو چې کوم شاګردانو د هغوی طریقه هم دا وه. درېیمه دا د عزتمندو زکات هم انسان پیسې ورکوي. نبي علیه السلام خو درهم او دنانیر یاد کړي دي، نو به زکات هم درهم او دنانیرو کې ورکوه. دقه به ولګوري پاکستاني روپو کې خو نبي علیه السلام زکات نه دی ورکړی، او دا شان په ډالرو کې خو نبي علیه السلام زکات نه دی ورکړی. همدغه درهم او دنانیر او هغه څیزونه به یا به غذایي اجناسو. نو څنګه چې زکات په قیمت کې ورکولی شي، نو دغه رنګې صدقه الفطر هم ورکولی شي. دا شان عزتمندو مشکل کار هم دی، وړو دومره ګرځول ځان سره، جوار او دا نور سیزونه ځان سره دومره ګرځول دا ګران کار دی. نو بهرحال بعض کسانو تپوس کوي چې قیمت پیسو سره، نو زموږ اکثر خلک پیسو سره ورکوي، دا جایز دي.